بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډیره زیاته مننه کوم زریاب صاحب، ستاسو د ټول تخنیکی ټیم او د خیبر نیوز د ملګرو چې دلته راغلی او موږ لم یو قسم له چې کوم دی نو په دغې موقع په مناسبت سره وخت راکړلو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده ملګرو چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې چې کوم دی نو یو قسم له یو خلک په اضطراب کې دي، د اضطراب ښکار دي، یو پینک چې کوم دی نو جوړ شوی دی. او زه به دا ووایم چې په داسې کې بیا یو قسم له چې کوم دی نو موږ ته باید دا پکار دي چې یو د حوصلې نه کار واخلو. همدغه شانته چې کوم دی نو یو قسم له زموږ چې کوم ریاستونه دي یا زموږ چې کوم ملکونه دي د هغې چې کوم د صحت چارواکي دي یا انتظامي کوم مامورین دي نو هغه یو قسم له چې کوم دی نو موږ د هغه اصولو مطابق چې کوم دی نو فالو کړو او هغې چې یو قسم له موږ ته کمې ښودنې کوي په هغې باندې چې کوم دی نو ارومرو سل په سله چې کوم دی نو یو قسم له عمل وکړو. لہذا دغه عملی ګامونه به چې کومي دا به زموږ دپاره چې کوم دی نو هم ډېر زیات د یو غوره عمل په شکل کې چې کوم دی نو ګڼل کېږي. دویم دا چې د هغې به ډېر زیات مثبت اثرات راځي، هغه به زموږ لپاره چې کوم دی نو هم ډېر زیات خوشایني او همدغه شانته چې کوم دی نو د نورو وګړو لپاره انسانانو لپاره به هم هغه ډېر زیات خوشاین او مفیدي. لہذا زه به دا وایم چېرې خلک څنګه وایي چېرې یو قسم له د علاج نه چې کوم دی نو پرهیز بهتر دی یا غوره دی. همدغه شانتې که فرض که مطلب په اوسني تناظر کې موږ وګورو نو زما به خپل ځاني چې کوم دی نو قسم له همدغه وینایي او دغه به زه کوټ کومه چېرې د افسوس نه چې کوم دی نو لکه احتیاط یو غوره عمل دی. افسوس داسې چېرې که فرض که مطلب موږ وګورو دا کرونا وایرس چې په شروعات کې یو قسم له شروع شو په چاینا کې، همدغه شانتې په دغه یورپي هیوادونو کې نو هغه به یو قسم له دلته کې موږ چې کوم دی نو پچموزې کولې په هغې پورې ایون دا چېرې موږ به دلته کې چې کوم دی نو موږ کتلي دي په دغه سوشل میډیا د لارې چېرې داسې به یو قسم له د هغې موږ مذاق ګڼله چېرې دغه پیمپر به چې کوم دی نو په خوله پورې تړلی او هغه عکسونه به شریک کېدله. چا به چې کوم دی نو د پیازو پوستکي هغه چلی چې کوم دی نو یو قسم له په پوزه پورې تړلې وې، ټوټکې به چې کوم دی نو مختلف ښودلې او داسې یو قسم له دا به چې کوم دی نو یو په خوا خاطر کې هم نه راوستله چېرې د دې وایرس له وجې به دومره یو قسم له چې کوم دی نو انساني ژوندونو ته چې کوم دی نو لکه نقصان ورسي او یا به د انساني زیان وشي. هغه دا دی موږ ګورو میاشت هم پوره نه ده او ډېر زیات چې کوم دی نو دغه مړو تعداد تقریبا څه د 11,000 نه هم په ټوله دنیا کې هغه اوښتی دی او نن چې کوم دی نو هغه وخت دی چېرې یو قسم له پاکستان ته یا د خاورې د وطن ته چې کوم دی نو هم یو قسم له دغه کرونا وایرس د هغې چې کوم ناروغان دي هغه راغلي دي. الله دې ډېر زیات رحم وکړي، الله دې خیر وکړي. خو د دې سره سره به زما چې کوم دی نو یو قسم له دا د ستاسو د شیشې په وساطت سره چې کوم دی نو دا وینایي او دا به مې پیغامي چېرې زموږ څومره هم مثال په طور دلته کې وګورو او یا مطلب د اسلامي تناظر پوینټ اف ویو سره موږ وګورو نو موږ یو قسم له د ممبر چې کوم دی نو ډېر زیات منونکي یو د جومات د ممبر. لہذا هغه جید علما هغه چې کوم دی نو یو قسم له پوهان او هغه عالمان فاضلان هغې ته چې کوم دی نو یو قسم له خواست دی چېرې هغه د دغه ممبر د لارې چې کوم دی نو په خلکو کې یو قسم له چې کوم دی نو په شعوري توګه باندې دغه اویرنس او دغه پوهه راولي چېرې کم احتیاطي تدابیر دي چېرې هغه موږ فالو کوو چېرې یو قسم له موږ چې کوم دی نو ټایم په ټایم باندې ځو په دغه انټیسپټک یا هغه جراثیم کش ادویات دي په هغې باندې لاس وینځو. داسې چې کوم دی نو برې ګړې موږ نه کوو. داسې که یو قسم له مثال په طور د یو بل سره الیکس چې کوم دی نو هغه شانتې موږ ونه کړو چېرې د کمې په وجه باندې چې کوم دی نو بیا لکه یو قسم له دا وبایي مرض چې دا خورېدو هغه اندېښنې همداسې چې کوم دی نو په خپلو کورونو کې موږ د صفایۍ خیال وساتو. او بله خبره دا چې کومه مهمه زه ګڼم نو په دې حیثیت باندې چېرې زما د انتظامیې نه دا خواست دی چې هغه باقاعده چې کوم دی نو لکه د صحت چې کوم مامورین دي یا کوم ټیم دی هغه د ځان سره کي او په مختلفو محلو کې چې کوم دی نو جومات په جومات باندې حجره په حجره باندې یو قسم له په شعوري توګه باندې پوهاوی خور کی او هغه مطلب چې کوم یو قسم له عالمان دي او یا مطلب پوهان دي سکالران دي همدغه شان ډاکټران صاحبان دي د هغو په مشترکه یو قسم له چې کوم دی نو په دغه جاینټ ایونچر باندې چې کوم دی نو هغو راشي او په دغه جوماتونو کې چې کوم دی نو په لاوډ سپیکرو باندې دغه خپلو یو قسم له چې کوم ولس دی هغو ته مخاطب شي ځکه چې په ولس کې کومه یره موندل کېږي یا مطلب کومه یره مونږ ګورو او ان د دې پورې چېرې دا افواګان یو قسم له خورېږي چېرې د هغې مخنیوی وشي په یو قسم له باندې. دویمه پکې غټه خبره دا کېږي چېرې تاسو اسپتالونو ته یا دغه روغتونونو ته د علاج دپاره مه ځئ صرف فقط د دې د وجې نه مه ځئ. دا یو منفي پروپیګنډه ده. لهذا زه د دې یو قسم له چې کوم دی نو زه غندنه کوم د دې خبرې
خبرې او زه چې کوم دی نو اعلی چارواکو ته دا خبره چې کوم دی نو رسول غواړم چې تاسو د دې خلاف یو قسم له فوري اکشن واخلئ ځکه چې کومې افواګانې راځي نو هغه په خلکو کې یو قسم له چې کوم دی نو لکه هغه انارکي یا مثال په تور په خلکو کې هغه خلک بې زړه کوي یو قسم له په خلکو کې اضطراب لیدل کېږي لہذا تاسو د خپلو تجرباتو له بنیاده چې کوم دی نو په دغه لاوډ سپیکرو باندې به دا وینا وکړئ چې دلته کې کم خلک یو قسم له مفروضه مشوره کړې ده چې کم کسان هسپتالونو ته یو قسم له د علاج یا د درملنې لپاره ځي لہذا چې په چا کې همدغه مثبت د وایرس چې کوم دی نو لکه وموندل شي نو هغو ته هغو زهري لستنې وهي او هغه یو قسم له چې کوم دی نو په خپله باندې وژني لہذا په دې خبر کې چې کوم دی نو یو قسم له هېڅ قسمه صداقت نشته دی دا په خلکو کې چې کوم دی نو یو وهم چې کوم دی نو خور شوی دی یو غلطه منفي پراپیګنډه ده لہذا د دې د مخنیوي لپاره زما دا خواست دی چې همدغه شانتې انتظامیه ولګي او دغه ډاکټرانو علماو په موجودګۍ کې په جوماتونو کې ځای په ځای باندې اعلان وکړي او چې کله هم مثال په تور په یو پچ باندې ومونږ د خیره سره دغه چې کوم انتظامیه ده یا د صحت مامورین دي نو انشاءالله لرې نه ده د خیره سره چې موږ به دغه کرونا وایرس له چې کوم دی نو شکست ورکړو او د خپل ولس په یو قسم له ژوند طرف ته وژغورو ډېره زیاته مننه کوم والسلام